علیه السلام واقعا بیانوي. ابراهیم علیه السلام ته الله تبارک وتعالى فرمایي چې موږ دله پوهه، رشد، هدایت د دین پوهه دله مونږه د ماشوموالي کې د بلوغ نه مخکې مونږ دله ورکړې وه. او ابراهیم علیه السلام درجه په پیغمبرانو کې اوله درجه د نبی علیه السلام ده، دویمه درجه د ابراهیم علیه السلام د پیغمبرانو کې، او دریمه درجه د حضرت موسی علیه السلام ده. او ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار هم ویل کېږي. تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی دی چې تقریبا 4000 انبیاء کرام علیهم التسلیمات د ابراهیم علیه السلام نسب خاندان کې راغلي دي، او دته شجرة الانبیاء هم ویل کېږي، او دا ډېر مهمان نواز هم وو. رب العالمین دلته د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي، او تقریبا 25 سورتونه کې د ابراهیم علیه السلام ذکر راغلی دی، او 63 یعنی 63 آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام نوم مبارک ذکر شوی دی. او دا کله چې نبی علیه السلام معراج په موقع او په سفر کې ملاقات وکړو، وم اسمان کې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات کړو. دلته الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام حالات ذکر کوي چې دا د عراق ملکی په بابل ښار کې کوثانو مې یو علاقه کې پیدا شوی و، او دغه زمانه کې بادشاه چې کوم و هغه هم د فرعون په شانتي د خدای دعوه کړې وه. نمرود بادشاه ظالم و، او د پلار چې کوم قرآن مجید نوم ذکر کړی دی آزر، دا د هغه خاص کس و خصوصي، او دا به د بوتان جوړول، دا ترتیب وړل راوړل، دا ټول ترتیب د ابراهیم علیه السلام د والد صاحب سره و، د آزر سره و، چې دا د نمرود خاص کس و. او ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالی دلته فرمایي چې مونږ ولا رشد پوهه، د دین پوهه، هدایت د نبوت نه مخکې د بلوغت نه مخکې مونږ دله هغه پوهه ورکړې وه، او وکنا به عالمین. او الله فرمایي مونږ په دې باندې ښه پوهه او ښه عالمان وو. ابراهیم علیه السلام هغه ګډې بېزې به سرولې، او نبی علیه السلام فرمایي ما من نبی نشته داسې یو پیغمبر چې هغه ګډې نه یې سرولې، ګډې بېزې هر یو پیغمبر هغه سرولې وي. او بیا تفسیر ذخیرة الجنان د هغې وجه ذکر کړې ده چې په دې څاروو کې د ټولو نه شرارتي څاروي هغه بېزې دي، چې یو ځای کې سړی بېزې را کنټرول کړي، بل ځای ته منډه کړي، بل ځای ته منډه کړي، بل ځای نه را کنټرول کړي، بل ځای ته منډه کړي. دې وجې نه چې قوم ته پیغمبر راشي او دعوت ورکوي، نو قوم کې هم دغه شانتې خلک وي، څوک یو طرف ته منډه، څوک بل طرف ته، څوک یو به دغه طرف راکاږي، بل به د دې طرف راکاږي، چې صبر او تحمل پکې پیدا شي. ابراهیم علیه السلام بېزې سرولې، او دغه ټیم کې فرشته راغله. تفسیر داسې ذکر کړی دی چې هغه د الله تبارک وتعالی صفتونه ذکر کړه، د الله تبارک وتعالی صفات بیان کړه. ابراهیم علیه السلام تو فرمایي دا ډېر ښکلي صفات دي، دا ما د رب بیان کړه، ما ته یو پېره بیا ووایه، هغوی زه به ووایم څه به راکړې. ابراهیم علیه السلام تو فرمایي زه به دا نیمې ګډې درې درکړم، نیمې ګډې بېزې دا به درکړم. بیا یو پېره ورته ووایي، ابراهیم علیه السلام فرمایي ډېر ښه نیمه یو پېره بیا ووایه څه به راکړې، په تاله به بیا دا نیمې ګډې پاتې دي، ګډې بېزې دا به درته درکړم. چې دا ختمې شوې بیا ورته یو پېره بیا ووایه، الله دا صفات بیان کړه، ډېر ښکلي دي، په ما ډېر خواږه لګي. او ته اوس به را سره راکړې، بېزې خو د څلوېښت ختمې شوې، اوس به ستا د دې ګډو بېزو په خادم شمه، دا به دله سر ومه. نو چې کله دا خبره وکړه ابراهیم علیه السلام ته فرشته وایي انساني شکل کې چې راغلی و، چې دا ستا دی، او زه په طور د امتحان راغلی وم، الله تبارک وتعالی ته په هغه امتحان کې کامیاب کړم. ځکه الله فرمایي وکنا به عالمین، مونږ په ابراهیم علیه السلام باندې ښه پوهه او عالمان وو، چې د الله تبارک وتعالی سره تعلق، او خلیل الله هغه دوست ویل کېږي چې زړه کې د هغه نه سیوا، د الله نه ما سیوا د بل چا هغه تعلق او زړه کې نور څه نه وي. او وفات ټیم کې هم چې کله ملک الموت فرشته راغله، ابراهیم علیه السلام د روح قبض کوي او تپوس کوي چې آیا ابراهیم علیه السلام ته فرشته وایي ملک الموت چې روح قبض کولو راغلی یم. ابراهیم علیه السلام تو فرمایل هل رأیت خلیلا، تا داسې یو ملګری دی چې د خپل ملګري روح قبض کوي. چې کله فرشته لاړه د رب العالمین طرفه پیغام راوړو، چې رب العالمین فرمایي چې دا لیدلې داسې یو دوست چې هغه د دوست د ملاقات نه انکار وکړي، څوک ونه کوي انکار. ابراهیم علیه السلام بیا فرشتې ته وایي چې اوس خپل کار هغه پوره کړه. دلته ابراهیم علیه السلام واقعا بیانوي، او ابراهیم علیه السلام تقریبا
د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه 2.5 کاله مخکې تیر شوی دی. د عیسی علیه السلام نه 2000 کاله مخکې حضرت ابراهیم علیه السلام تیر شوی دی. دلته الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او د هغه د قوم او د هغه د پلار واقعا بیانوي، ذکر کوي چې هغوی سره کومه مکالمه. الله فرمای ولقد آتینا ابراهیم رشده، ولقد آتینا بشکا یقینا آتینا مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم اب وای پلار توحید ولیکيږي مهربان ته، نو معنا شو مهربان پلار. الله فرمایي چې مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته رشده، هغه پوهه د دین هدایت ددا من قبل مخکې د نبوتنا، مخکې د پیغمبرینا، یا من قبل مخکې داغه بلوغنا، بلوغتنا قبل بلوغه، مخکې د بلوغنا. او یا دا الله فرمایي د په اړه کې مونږ د رشد هدایت د توحید د تخم مخکې نه وراچېدو. او الله فرمایي وکنا به، او مونږ په د باندې عالمین، د په حال باندې مونږ عالمان او په لرونکي مونږ. الله فرمای اذ قال کله چې ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار ته آزر ته وقومه او خپل قوم ته وی ما هذه التماثيل التي ما هذه دا سدي التماثيل دغه شکلونه دغه بوتان التي هغه انتم چې تاسو لها د هغې دپاره عاکفون عبادت کوونکي کلک ولاړ یې سرونه ښکته کړي دي او د دې عبادت کوئ. نو دا څه شکلونه دي؟ تاسو په دې باندې تاسو سره څه دلیل شته چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ؟ او نو دا خبرې ورته وکړې. نو چې دا خبره وکړه نو قوم ورته جواب ورکوي. قالو وی دی قوم ابراهیم علیه السلام ته وجدنا آباءنا، وجدنا مونږ موندلي دي آباءنا خپل پلاران مشران خپل نیکونه مونږ موندلي دي لها عابدین، په دې بوتانو عبادت کوونکي، د بوتانو عبادت کوونکي او دا خپل مشران مونږ په هغې باندې موندلي دي. دا جواب قوم ابراهیم علیه السلام لا ورکو. ابراهیم علیه السلام ول جواب ورکوي. قال ابراهیم علیه السلام فرمایل لقد کنتم بشک یی تاسو وی تاسو یقینا انتم تاسو و آباؤکم مشران تاسو پلاران تاسو فی ضلال مبین، پاغه گمراهی ښکاره کې. دا خو گمراهی ښکاره کې دي چې دا د بوتانو عبادت کوي او دا خبره دا بوتان خو نه چا د څه ضرر اغستان نشي لري کولی او د پیدا هم نشي درک کولی. مخکې لاندې آیاتونو کې راځي. نو قالو وی دی قوم ابراهیم علیه السلام ته فرمایي چې تاسو مشران دا په ناحقه لاره په ګمراهۍ کې و ښکاره باندې وو. نو قوم ورته جواب ورکوي اجئتنا بالحق، آیت راتله کړې دي آیت راغلی مونږ ته بالحق په حق سره، یعنې ته وایې چې زه پیغمبر یم او رسول یم. ام انت من اللاعبین، او یا ته یې د هغه ټوکو کوونکو نه. دا ته خبره رښتیا کې صحیح کې او کاسې ټوکې ټقارې. ابراهیم علیه السلام دوی جواب ورکوي. قال ابراهیم علیه السلام فرمایل بل ربکم، بلکې رب ستاسو، مالک ستاسو، خالق ستاسو هغه دی رب السماوات چې هغه رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی، الذي هغه ذات فطرهن چې پیدا کړي دي، دا ځمکه او اسمان چې پیدا کړي دي هغه رب. زه د هغه طرفه راغلی یم او دغه ستاسو رب دی او زموږ رب هم دی. وانا على ذلكم، وانا اوزا على ذلكم پدې کار ستاسو باندې من الشاهدین د گواهی کوونکو نه یم، د اقرار کوونکو یم په ژبه سره هم او دغه شانتې په اندامونو سره هم چې تاسو دا کم کارونه کوئ تاسو ما خبر کړئ چې دا کارونه ناروا دي، دا د ګناه ده، تاسو ګمراهۍ ښکاره کړئ. وتالله ابراهیم علیه السلام په دې خپل زړه کې وایي چې قسم مې دی په الله تعالی باندې لأکیدن خامخا باسا ټوټې کما او زبا اغا کېد به وکم، چل به جوړ کم، تدبیر به وکم اسنامکم ستاسو دې بوتانو ته، یعنې ته طریقه به وکما او ستاسو دا بوتان به هغه ریزه کم خبره به وله ختمه کما. بعد ان تولو مدبرین، وروسته د دې نه چې تاسو را وګرځئ، تاسو شا کوونکي واپس را ګرځئ، د دې نه مخکې